السلام علیکم ملګرو، څنګه یې ښه؟ زمونږ خوږ او قدردان شیخ الحدیث حضرت مولانا سلمان الحق صاحب دامت برکاته العالیه دیر ته راغلی دی او ماشاءالله واورو له راغلي یو مدرسو ته پوره هفته دی ګرځي نو دلته دیر ته راغلي یو نو رالو دلته چکر هم راولګاو او شیخ صاحب راغلی دی ماشاءالله. شیخ صاحب د دیر باره کې د دیر د خلکو باره کې د دیر د مدارسو باره کې به یو پیغام ورکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وفاق المدارس امتحان شروع ده او ټوله صوبه کې الحمدلله مختلف ضلعو باندې روزانه دوره وی معاینه وی د امتحاني سنټرو. نو نن دیر ته رالم. دیر خاصم زما ډیر خوښ دی، خواږه خلک دي، محبتیان خلک دي او د دیر د مدرسې ما یو بګورم زه د خپل شاګردان دي، بچی دي، دای سره به ملاو شو، علما کرامو سره به ملاو شو. نو رالم د دای سره ملاقات او الحمدلله دی واورې سره د حسن نور هم ډیر سیوا شوی دی. الله دې د ښکلا هم دغه شان د قایمه دایمه ساتي. الله دې د مدارس تر قیامت پورې د علم د رڼاګانو پورته کولو والا دی ته چې کوم الله د ډیوټي حواله کړي د خدای دې هم دغه شان د جاری او ساری ساتي. امین امین. ملګرو بس شیخ صاحب راغلی دی، بس مختلف داسې لږ ګرځو راګرځو به نو تاسو سره ویډیو شریک کوم. مفتی یونس صاحب چې زمونږ د دارالعلوم حقانیې د سوشل میډیا انچارج دی ماشاءالله یو ځل مخکې راغلی و راغلی دی که کمیس کې راغلی دی که دا څه نوکار پرون مونږ تللي وو ډېر اسماعیل خان ته. مونږ او اما شانته کې موسم به ګرم وي، دلته کې وروره یخني ده او په یو جوړ کپړو کې راغلي او دا زمونږ د دیر راشه زمونږ د دیر د وفاق المدارس د آل اپر دیر او لور دیر د حفظ د وفاق مسؤول دی نو د ده باره کې زه څه نشم ویلی ځکه چې ټول دیره پېژني. جزاک الله خیره. دیر زما خپل کلی دی، زما وطن دی. د خلکو دپاره دغه پیغام دی چې د دیر خلک مینه ناک خلک دی، میلمه دوست خلک دی، امن پسند خلک دی. دیر ته راشئ، د دیر ښکلا ووینئ. ماشاءالله ماشاءالله. دا واوره ده او وروره راځئ دیر ته راځئ، زمونږ خواله راځئ، چکر یې راولګوئ. مونږ شپه ورځ تابعدار یو ستاسو ورونو. الله مو ښاد او آباد ساتئ. زمونږ لایق څه خدمت یې د دیر نه وروره وایئ. ماشاءالله دا وینئ الی ظالمه دا اوس وګوره او داسې ښایسته وه ماشاءالله. مولي صاحب ډېر ښایسته شوی دی. هلکانو زمونږ شیخ صاحب له زه د دویم واده غم هم کوم او یو جینۍ ورته ګورم د خیره څه. مفتي